لکه زه مثال درکو دا وایي چې مذهب په قرآن کې نشته دا د بندو ایجاد کرده ده مذهب په قرآن کې نشته دا د بندو ایجاد کرده ده داسې اعتراض یو کس وکړو جی دا موږ چې لفظ خدای وایو دا لفظ ویل شرک دی وجه څه ده ځکه دا عربي لفظ نه دی دا عجمي لفظ دی او دین په عربی کې دی پکار دی چې الله ویلی شي ځکه الله لفظ د عربی دی حالانکه د دې پوره تحقیق چاته نه دی معلوم الله د لفظ الله چې د کم د الله ذاتی نوم دی چې دا عربي دی یا دا کم زبان دی خو بهرحال د هغه عقل دومره موږ تیجي تپوس وکړو په کال کې څومره روژې فرض دي او یو میاشت روژه منځونه وایي په ورځ کې 15 منځونه فرض دي موږ ورته ویل تا چې کلمه ویل ده تا به کې په چا ایمان راوړل دی وایي په الله باندې او په محمد پیغمبر باندې موږ ویل دا مه وایه که نه پیغمبر خو د پښتو لفظ دی د اردو لفظ دی نبی وایه چې کوم د عربی لفظ دی پیغمبر ولی وی دا وی چې 15 منځونه دي منځ مه وایه دا خو عجمي لفظ دی صلات وایه روژه مه وایه دا عجمي لفظ دی وایه سیام لفظ وایه ځکه دین په عربی کې دی او نه چې عربی خبرې کوو په عربی کې بیا به ورته سیام وایو زمونږ زبان کې ورته روژه وایي عربی کې ورته منځ وایي زمونږ زبان کې ورته عربی کې ورته صلات وایي زمونږ زبان کې ورته منځ وایي عربی کې ورته نبی وایي زمونږ زبان کې ورته پیغمبر وایي موږ ویل ښه عربی کې ورته الله وایي زمونږ زبان کې ورته خدا وایي قرآن حدیث زبان کې ورته الله وایي زمونږ زبان کې ورته خدا وایي بیا وایي نه جی خدا چې دی د دې جمع خدایان راځي او د الله جمع نشته موږ ویل ښه دا خو مشکله خبره نه ده د الله صفتی نوم دی رحیم قرآن کې رحما جمع ذکر ده رحما بینهم د الله جمع رحیم ده د رحیم جمع رحما ده او په قرآن کې رحما راغلی کدا شرک نعوذ بالله الله په خپل شرک کړل دویم نمبر د الله صفاتی نومونه راواله یو نو الہ دی لا الہ موږ چې په کلمه کې کم الہ وایو قرآن کې د دې الہ جمع الہتون راغله اجعل الالهه الہتون کم زګین کې راغله سو زګینو کې نو د الہ جمع الہتون راغله لہذا د کلمې طیبین لا الہ دری کبیا یو دسینو نو ګوره یاد ساتئ یو لفظ په پښتو کې موږ ذکر کو عربی کې موږ ذکر اردو کې موږ ذکر کو یو لفظ ذکر کیږي په عربی کې د قرآن حدیث په زبان کې او چې چا څه فهم نه الله چې رقم انسان نه عقل والی کنه پر انا ورځ باندې بیا چغي او د دې مثال هغه دی چې الک پروت دی چغي کړی امي هغه را منډي کړی ولی بچیا ویل امي پاله جواله وکم زیدر لواله ویل خپیر علوال دی هغه ته کمبل واړو چې وی کا هغه د دوان خپې په یو پینسه کې نه باسلی وي دغه شان د دې خلکو د ذهن صرف په یو خبره کې نه وته دي یعنی باقی اول نمبر د لفظ دین دویم ملت کله الله قرآن کې ملت ذکر کوي چې تاسو د ملت د ابراهیم تابعداري وکړي ملت سمانه ملت نوم د اصول دی اصول معنی عقایدو کې انبیاء د ابراهیم علیه السلام تابعداري کوله کم عقاید چې هغه راوړي دویم نمبر الله جل جلاله کله دین ذکر کوي دریم کله اسلام ذکر کوي سو لفظ الله ذکر کوي دین الله ذکر کوي اسلام ذکر کوي ملت ذکر کوي دین چې کله وای نو موږ ځان ته اسلام والا وایو ولی دین به د دوه سيزونو نومي اصول او فروع اصول معنی عقاید فروع معنی مسائل کله زمونږ نه تاسو وشي ته په دین د چای موږ وایو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وجه دا ده چې موږ عقیدیم د رسول الله منو موږ مسلیم د رسول الله منو کله تاسو شي په ملت د چای موږ جواب ورکړو د ابراهیم علیه السلام
وجه دا د تمام انبیا په ملت د ابراهیم علیه السلام په عقایدو کې. بل لفظ د مذهب وای اجتهادي مسائلو کې د یو چا اتباع پسې تلو. اجتهادي مسائل، اجتهادي مطلب دا نه دی چې دا د انسان د ځانه پیدا کړل، لکه استنباط دیت الله په قرآن کې الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. الله د استنباط والاو په باره کې وایي چې تاسو لاړ شئ استنباط والاو نه تاسو تپوس وکئ. دا زنه مې الله په 5 پاره کې استنباط معنی څه ده؟ استنباط وایي د ځمکې په تهه کې چې کومې اوبه پرتې دي هغه اوبه راایستل. وسته ووایه په دې ځمکه کې اوبه پرتې دي لیکن دا هر سړی راایستی شي؟ نه جي، ځمکه کې اوبه شته لیکن د دې راایستونکي خاص ماهرین خلک دي، هغوی ته پته لګي د ځمکې په دې زګین کې اوبه دي. دغه اوبه چې کله دې ماهر راوایستې اوس که یو بېوقوف راپاسي او هغه دا وایي چې دا اوبه دې سړي پیدا کړلي، ته به ورته څه شرک به ورته وایې که نه؟ وایې به ورته، ځکه اوبه د پیدا کړي نه دي، د صرف رایستل دي. دغه شانتې مجتهد مسئله د قرآن حدیث نه راوباسي، دا نه چې قرآن حدیث کې پیدا کوي. دا موږ چې وایي موږ په مذهب کې په دې امام پسې یو، څه مطلب چې دا مسئله رایستې ده، پیدا کړې نه ده. څنګه چې د بور والا، څنګه چې د ماهر اوبو والا ځمکه کې کویه وکنسته اوبې صرف راویستې، دغه شان مجتهد د قرآن حدیث نه مسئله صرف راوباسي. مطلب دا نه چې قرآن حدیث کې مسئله د ځانه ورننباسي، راوباسي ننباسي نو. دغه شان څنګه چې دا بور والا د ځمکې نه اوبه راوباسي پیدا کوي، نو اوبو پیدا کوونکی اصل کې الله دی، د هرې مسئلې بیانونکی اصل کې الله دی، رایستونکی مجتهد دی. څنګه چې د ځمکې په تهه کې د اوبو پیدا کولو والا الله دی، رایستونکی ماهر د اوبو. نو ته ووایې چې اوس مذهب پیداوار دا د ځمکې د خلکو شو که نه؟ دا د الله. ته څه وایې چې مذهب لفظ نشته؟ نو که بیا تا ته ووایي قادیانی چې په قرآن کې ربول لفظ دی، لہذا د قادیانی باندې ایمان راوړه برکت صاحب، ته به یې پرې راوړي یو. فناداها من تحتها الا تحزني، برکتی صاحب د لاندې نه ملائکو ته آواز وشو، ملائکو آواز وکړو قادیانی تا ته د آیاتونه د قرآن وایي، زه د قرآن نوی ثابتوم، ته به ورسه ومنې؟ نو دا تا چې کوم اسلام، دا ستا چې کوم اسلام دی، دا اسلام د دغه نه مراد نه دی چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیه ولکن کان حنیفا مسلما. مسلم ویلی شوی دی. نو څوک مسلم، څوک مسلمان، څوک مسلمین، څوک اسلامي، پته نه لګي. یو ټکی به کې بدلوانه وي، فرقه راوباسه، یو ټکی بدلوانه وي راوباسه. نه اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دا ما په ارباب پسې وکړه چې د رب جمع ارباب قرآن کې راغلی. آیا لفظ رب الله ته نشي ذکر کولی؟ ته الان کې رب د الله هغه صفت دی چې دا ټولو صفاتو لره جامع دی. معنی څه؟ کله چې موږ نو پیدا او زموږ د روحونو نه الله ورته جسام ورکړو او هغې نه یې تپوس وکړو الستو بربکم، ایا زه ستاسو رب یم که نه یم؟ قالو بلا. ولې نو؟ په لفظ رب سه الله سوال کا. کله چې موږ پیدا شو، موږ چې کله پیدا شو دنیا ته رالو او موږ ته الله قرآن راکو، دا هغه قرآن ابتدا د لفظ رب نه وشوه، الحمدلله رب العالمین. دا هغه قرآن اختتام پر رب سه وشو، اعوذ برب الناس، برب الناس. دعا لفظ رب الته ذکر کوي. په قبر کې چې کله تپوس کېږي من ربک، لفظ رب ذکر کېږي. اور قیامت کې چې کله خلق جنت ته لاړ شي د جنتیانو آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، لفظ رب ذکر کوي. نو که چېرته ته وایې چې د خدا جمع خدایان دي، د رب جمع ارباب دی، قرآن ذکر کړي، بیا لفظ رب هم ذکر کوه. دا ما صرف دا وایي چې له خدا ویل جایز دی، دا نه دی چې په تا فرض او لازم. خو د شرک فتوا پې مور کوله که څنګه چې دی ورکوي